الانسان المدعو اگر کدا انسان چې د تاواز شوی دی دا قربا خپلوان ولی نه دی خپلوان بم تختی انما تنذر الذين یقینا تیری هغه کسان یخشون ربهم چیریږي د ربنا بالغیب پشیشا واقاموا الصلاة نمونځ پابندي کوي تیری معنی دادا يقبل انذاروکا انما تنذر الذين بشکستا انذار قبلی هغه کسان یخشون ربهم چیریږي د ربنا بالغیب پشیشا واقاموا الصلاة نمونځ پابندي کوي ومن تزکا چا چې ځان پاکو چا چې خپل نفس پاکو فإنما یقینا يتزکا لنفسه دا ځان پاکي د خپل پیدې لپاره وإلى الله المصير والله تعالی وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ندے برابر رندو بنا مشرک و موحد ولا الظلمات ندی برابر تیری ولا النور نرنا شرک او توحید د شرک دلائل او د توحید دلائل ولا الذل او ندے برابر سورے ولا الحرور او ندے برابر گرمی سورے و گرمی د ذل نورات جنت دے او د حرور نورات جهنم وما يستوي الاحياء او ندی برابر ژوندۍ والاموات نمړي ان الله يسمع من يشاء بشک الله تعالی اور هغه چاته چې وړي اسماء الله کولی شي وما انت نتو بمسمعين اورون کې من هغه چاله را په قبور چې بدی قبرونو ګيري تشبيه د کفار د موت سره وشولا پدمه سما کې تینې شورول زکه چاوري نو ان انت الا نذير نئی تو مگر يرون کې ان ارسلناک بالحق بشکمن تلګلې د حق سره بشیرن و نذیرا زیر ورکون کې يرون کې و ان من امه نشری امت الا مگر خلا فيها تیر شوه دې پدې کې راغله دې پدې کې نذیرون یو يرون کې په هر امت کې یو نذیر شتا پدې امت کې نو تول رااله د نذیر نه مراد پیغمبر نه دی نذیر نه مراد نذرا دي ځکه په بعضي علاقو کې پیغمبران نورستو نظرا راغلي دي دغه پیغمبر په هر چاته نه رسیدل دغه زمانه کې هونښتا او چای معنا د نذیر هم کړی دا چې نذیر نه مراد نذیر معنا پیغمبر کړل چې هر امت الله پیغمبر را لېګلې وَإِن يُكَذِّبُوكَ کدی تکذیب وکستا نفصبر فقد كذب الذين تسلدا زکه چې تکذیب کړو هغه کسانو د پیغمبرانو من قبل چې کوم مخکې دیر شو د دینا جاءتهم رسولهم بالبينات راغلی وغیتا داوی استازي داوی پیغمبران د واضح معجزو سره داخلي دلایل سره بینات داخلي دلایل یا بینات معجزات شرائع وبالزبور او د وعظ د خبرو سره زبور د وعظ خبري یا دین مراد نقلی دلایل دي وبالکتاب راغلی د کتاب سره المنیر چغرنا ور کون کې کتابو دین د وحی دلیل مراد ده ثم اخذت الذين بيامون الاغكسان كفروا جو پر کړه هغه وکانه نگیر څنګه زما عذاب علم ترى آیتان ذکتلی د دویم دلیل شو یو هغه دلیل دی چې ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد د الله قدرت بل قدرت دلیل ان علم ترى آیتان ذکتلی ان الله چې بشک الله تعالی انزل من السماء ماء ولدي د ورز نوبو فاخرجنا به من رئیستل دی پاغی بانی ثمرات میوه مختلفا الوانو حادث میوه و د سیال کی دا رنگونه مختلف دي رنگونه د میوه مختلف دي او پانی کله کله یو شانی ومن الجبال او منګه پیدا کړی دی غرونه یو من الجبال او منګ رئیستل دی د غرونه منګ رئیستل دي سمت رئیستل مختلف سوزونه فاخرجنا به ثمرات من رایستری دی پدی بوبانی یا من روباس پدی بوبانی ثمرات میوه مختلف الوانها پد سیال کی چې مختلف رنگونه د دی من الجبال او من غرونه پیدا کو من الجبال من پیدا کړل دی غرونه یا غرونه پیدا کو ست پیدا کو من الجبال د غرونه من پیدا کو جددن جمع د جدتن دا جدتن طریقې ته ویلار نو جدد طرائق ومن الجبال قرنو کی جدد لاری حصی دی جدد حصی مختلف حصہ بیزن سپینی دی وهمر نصری دی سزمک سپین دا سزمک سر دا مختلف الوانها داغی رنگونا مختلف دی سنگچی دا دی میو رنگونا مختلف دی وغرابیبو او سپکی تکی توری دی سود نو توری دی دا غرابیب چی دی جمع دا غربیب دا شدید السواد تویلے کی گی او په دې کلام کې تقدیم او تاخير دی دا غرابي بدل دی او سود مبدل منه دا بدل په مبدل منه باندې مقدم شوی دی
اصل کې ده وسود غرابیب وغرابیب سود او سب کې تک توري دي سب کې تک توري سي ومن الناس د دې مقصد اصل کې ده چې د ځمکې څنګه رنگونه جدا جدا دي درې قسمه رنگونه سپین سره او دارنګ تور دغه شانې انسانانو کې مختلف مزاجونه ولا خلق څنګه چې قران کریم موږ نازل او د څنګه چې موږ باران راوړو د باران په نتیجه کې د ځمکې نه مختلفې میوې راکېږي دا مختلفې میوې بنیادی تر باندې د مختلف شخصیتونو عکاسي کوي لکه څنګه چې موږ قران را نازل کو او قران کریم خلق ووري بدی موري خو خلق ونی یو شنه عمل وکي اثر وکي و دا ونی بل شنه اثر وکي او دا طبيعتونه د زمکو طبيعتونه دي ومن الناس بعض خلقنا دا نبی اسلام د تسلی په دې معنا باندې دا چې ټول خلک یو شان دي نه دي څنګه چې دا میوه یو شان نه دي د زمکې د ایسی یو شان نه دي انسانان هم د زمکې کې دغه میوه خوري د سپتون په دې کې راځي سبستا ملګری سبستا مخالفي ومن الناس بعض د خلقنا او الدواب بعض د حیواناتنا اذا استلرون غنا ولا نعام د حیوانات انسانان دواب كل ما يدب على الارض پس مکه جسم ګرځي والدواب او دانګي استلرون غنا ولا نعام او د حیواناتنا مختلفون الوان او د رنگونه مختلف دي كاختلاف الثمار والجبال مختلفون الوان كذلك دغشانه څنګه د مخ کې بشانه انما يخشى الله من عباده العلماء کورمخ کې ویل شو د غرونو مختلف حصے دي سارو کې څنګه چې په غرونو کې مختلف حصے دي نو په غرونو کې چې کومې میوې کېږي دا څه د انسانانو د خوراکي څه د حیواناتو د خوراکي څه د مرغو او د حشراتو نو په کوم ځمکه کې چې څه قسمه بوټي کېږي او څه قسمه انسانان پکې اوسېږي څه قسمه په دې کې حیوانات اوسېږي واغې یو خوري دغه صفتونه په دې کې راپیدا کېږي بیا نو ټول یو شان دي نه سبد الله نه ډېر ډېرېږي سبد الله نه کم ډېرېږي کم خلک د الله نه پکې ډېر ډېرېږي کم چې علما دي کم چې په قرآن سنت باندې پوهېږي انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یریږي د الله نه د الله په بندګانو کې العلماء او علما د دې آیت مقصد یو دا دی چې دا اخبار دی چې په مخ د ځمکه کې د الله نه ډېر چې کوم یریږي دا علما دي ولې علم سره د علم په وجه باندې په هغوی کې خشیت او تقوا راځي ذکر رسول الله ویلي انا اخشاکم لله واتقاکم زه په تاسو کې ډېر د الله نه یریږم او ډېر تقوادار یم ستاسو مقابله کې ځکه غټ عالم و څومره چې علم زیات شي نو یره به د الله نه زیات شي یو مطلب دا دی دویم مقصد دلته امام ربیع ابن انس رحمه الله ذکر کړی دی چې د دې آیت مقصد دا دی انما حصر دی انما یخشى الله من عباده العلماء دې مقصد دا دی چې څوک د الله نه یریږي دا عالم نه دی من لم یخشى الله فليس بعالم څوک د الله نه یریږي دا عالم نه دی مطلب دا دی چې په دې آیت کې نخ خودل شوی دا چې عالم به هغه چاته ویل کېږي چې د الله نه یریږي د الله نه یریږي نو اگر کډیر معلومات دی ورته د عالم نشي کېدلی او دا غرائد عبد الله ابن مسعود هم دا من لم يخشى لله فليس بعالم څوک چې د الله نه یریږي دا عالم نه دی عبد الله بن مسعود هم دا خبره کوله چې د صحابو په زمانه کې به عالم هغه چاته نه ویل کېدو چې حدیث وغیرہ ریاض عالم به هغه چاته ویل کېدو چې د الله نه وړي ریاضو ابن کثیر په دې کې یو عجیب شانه یو مثال ونه دی یو تقسیم یې کړی دی چې عالمان درې قسم عالمان دي و یو قسم دی العالم بالله وبامر الله العالم بالله وبامر الله یو عالم دی عالم بالله دې ته چې الله پیژني د الله معرفت او تحصیل او عالم بامر الله مطلب د الله په دین باندې کوئی د عمل کوي معرفت مشتا عمل مشتا دا یو قسم دی دویم هغه دی چې صرف عالم بالله دی بس صرف عالم بالله دی الله پیژني خو عمل نه کوي علم وسره دی عمل نه دی او دریم نمبر دی العالم بامر الله صرف او صرف عالم بامر الله دی الله امر پیژني او دا رنګه د الله معرفت وته حاصل نه دی صرف لګیا دی او بس عمل کوي نو بده کې د ټول اوچت عالم څوک دی عالم بالله عالم بامر الله چې علم وسره هم شته معرفت هم شته او بل عمل هم کوي او دا دویم هم خدای کوم چې عالم بالله دی چې الله پیژني
ځکه چې الله پیژني نو سبب عمل ټیک شي. خو دا درېم نمبر چې کوم دی کنه عالم بامر الله چې صرف او صرف د الله په امر باندې عالم دی، عمل کوي، علم ورسره نشته، دینه مراد بس عام د جاهلان پیران دي چې ځان په علما وي، په علما نه دي. داسې علماو کې به سړی څه وایي؟ عجیب عجیب غونې علما عالم بامر الله. نن سبا عام تر باندې علما علما بامر الله دي. حقیقت دا دی علما بامر الله. ابل ورځ یاد دی بجلیګر مولوی صاحب زوی دی. بجلیګر مولوی صاحب دومره غټ عالم نه و، خو د عوامو په ژبه کې عالم و. نور بجلیګر مولوی صاحب دومره لوی عالم نه و، خو د خلکو ذهن کې دا ده چې هغه د مولانا ګوهر رحمان نه غټ عالم و. چېرته نه 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 نه، صرف او صرف دا وي چې د دوړۍ موړۍ ورته یادې وي. دوړۍ په دوړو کې مشهورو داسې علمي خدمات یې نشته دی. اگر که خلک ډېر غټ پیش کړي الله دې وبخي، الله دې ورسره رحم معامله وکړي، خو داسې عالم نه و څنګه د خلکو ته ښکاري. بس بجلیګر مولوي صاحب خو د هغه زوی دی قاسم بجلیګر ورته وایي. هغه ځان له غریب اجهل الناس دی. خلک یې د پروګراماتو له بوزي او پټکې مټکې والی او خلکو د پلار په نظر باندې ګوري، نو هغه چې کومې خبرې کوي نو هغه بالکل د اورېدو نه دي. ډېرې عجیبې عجیبې خبرې کوي او خلک ورته په کوم نظر باندې ګوري، په کوم نظر هغه وایي که نه وایي. ګوره وایي که موږ وغواړو که نه وایي دا دیوال به زموږ څخه خبرې شروع کړي. تا ته ګورو دې خولې ته دې ګوره ستاسو دیوال خبرې کوي، و دا دیوال به زموږ څخه خبرې شروع کړي. خلک څه وایي؟ سبحان الله، چغې ورته وایي سبحان الله. ته به یې داسې فرشته د اسمان نه راکوز شوې ده، په خلکو داسې جادو کړی دی. خو بل زوی یو تقریر کې لګیا دی، وایي موږ د علما نه یو، موږ زموږ په شان علما وایي. ته عالم یې. موږ چې کله ولاړ شو موږ په مکه کې صرف موږ هلته ګنټې ټک دی ګوتې نه اوچت کړي، موږ ګنټې تېروئ. ګنټې وایي تاسو هلته کې هفتې تېروئ، موږ ګنټې تېروو. موږ سیده ځو د جانان دیدار له ځو. وایي جانان دیدار له دا کوم جانان په نوم چې د دنیا ګټې هغه له ځي. جانان دیدار کې څه کوي هلته؟ خو د جانان په دیدار کې خو صرف یو منټې پکې ملاویږي نه په ملاقات کې. د عبادت ځای خو مکه ده، د عبادت ځای خو مدینه نه ده. والله اعلم چې د مدینه خلک ولې یادوي. د عبادت ځای خو مدینه نه ده، عبادت ځای مکه ده. معلومیږي دا چې عبادت ته نه تیار وو. هغه ځای کې ګرانه ده، هلته کې طواف دی، هلته ګران کار دی. هلته نه ځو، موږ مدینې ته ځو. وایي د مدینې په نوم خلک پاستر کړه. دا عالم بامر الله دی. یا عبدالله ابن عباس فرمایي عالم بالله دې ته ویل کېږي، عالم بالله چې لم یشرک به شیئا. دا عالم و مشرک نه دی. ډېر خپل تعریف یې کړی دی عبدالله ابن عباس، العالم بالله الذي لم یشرک به شیئا. شرک به نه کړی وای، مشرک به نه. عالم مشرک نشي کېدی. دا چې تر ښکته کېږي نو دا نن سبا خو د صوفیان ټولې به تر ښکته کېږي. ګورئ نه لاسونه یې ښکلوي، خپې یې ښکلوي، نو چې خپه دې خپل کړ دی مردار، نو مطلب ته مشرک شوی که نه سر تر ښکته نه کړو. او بل وحلل حلاله، دا الله حلال ته حلال ویل، حلال ته حلال ویل، حلال کوي. وحرم حرامه، حرام ته حرام وي. ګورئ حرام نه ځان ساتي عالم، دې ته عالم وي. او بل دی چې وحفظ وصیته، د الله د وصیت حفاظت کوي. یعنی الله چې کوم حکم ورته وکړي خیال یې ساتي، دا د الله حکم دی. ګوره وحفظ وصیته وایقن حسابه، د الله په حساب د دې یقین وي چې الله به زما حساب کتاب کوي. دې ته عالم ویل. الله دې دا وسه په موږ ټول کې را پیدا کړي چې موږ حلال او حرام وپېژنو، د الله وصیت وپېژنو، یقین مو وکړو موږ او شرک نه الله موږ بچ کړي. دقه تعلیم وایي ان الله بشک الله تعالی عزیز زورور دی، غفور او بخښونکی دی. ان الذين يتلون كتاب الله، یقینا هغه کسان چې لولي د الله کتاب او اقاموا الصلاه او د مونځ پابندي کوي، او انفقوا خرج کوي مما دغه مالونه رزقناهم چې موږ ورکړي دي، او الى سیرن پټوالانه دم په کار باندې يرجونا تجارتا، اوی غواړي تجارت، یعتقدون ما درجه معنا اعتقاد کړي وا، يرجونا یعتقدون اعتقاد کوي، عقیده ساتي، تجارتا د دې تجارت لن تبورا چې بچرتم تاوان ونه کی. اصل کې د اعمال چې لګي د دې تجارت عقیده چې دا تاوان نه کوي. لیوفیهم دې لپاره چې پوره ورکړي دوی ته اجورهم، د دې اجرونه د دې اعمالو بدله، ويزيدهم الله بزيادت ورکړي دوی لرا من فضل د خپل فضلنا، انه بشکد الله تعالی غفور بخون کړي، شکور نو قبلون کوم د الله دی. والذي اوحينا اليك، والذي اغ کتاب اوحينا اليك چې تا ته نازل کړی دی، موږ تعالی درکړی دی، موږ دغه وحی ته درکړل. من الكتاب چې هغه کتاب دی، یا من الكتاب د آسماني کتابونه، هو الحق، دا کتاب حق دی، مصدقا تصدیق کوونکی کتاب دی، لما دغه کتاب بینه دی
چې هغه د دې کتاب نه کم مخکې و تورات. ان الله بیشک الله تعالی بعبادی په خپل بندګانو باندې خبیر خبردار دی بصیر لیدونکی هم دی. ثم اورثنا الكتاب دا د امید آیت دی. ثم اورثنا الكتاب بیا من پاتې کو دا قرآن کتابونه ورکول خلکو له موسی علیہ السلام له عیسی علیہ السلام له داود علیہ السلام له ابراهیم علیہ السلام له نوح علیہ السلام له. ثم اورثنا الكتاب بیا من پاتې کو کتابو من ورکو دا کتابو بیا من ورکو دا کتاب چاله الذین خلقوا لا استفینا چې من ورکړي دي من عبادنا د خپل بندګانو نه. قرآن چې من چاله ورکو دا غوره بندګان دي. سو دې امت دا خلق غوره دي دا امت غوره دی. دین مراد امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی. فمنهم ظالم لنفسه ګور الله ته غوره ویلي دي د څه باوجود د ظلم باوجود الله ته غوره ویلي دي. فمنهم نبازي پدوی کې ظالم لنفسه ظلم کوونکی دی د خپل ځان سره. سم ظلم ځان سره کوي بالتقصير بالعمل چې اعمال لک کم دي. عالم بالله دی عالم بامر الله نه دی اعمال کم دي. ظالم ظلم کوونکی دی لنفسه د خپل ځان سره په بعضې اعمالو کې د کوتاهي کېږي. ومنهم بعضې پدوی کې مقتصد میانه راوړي. ومنهم بعضې پدې کې مقتصد میانه راوړي. مقتصد دي میانه روي کوونکي دي. څنګه میانه روي کوونکي دي مطلب داسې معنا ده ښه کارم کوي او بد کارم پکې کوي. ګوره فمنهم ظالم لنفسه بعضې خلک ظلم کوي د خپل ځان سره لږ اعمال کم کړي ډېر نیک اعمال دي لږې ګناهونه دي. ومنهم مقتصد بعضې څه دي بعضې میانه رو دي. مطلب دا چې څه پکې نیکي هم کوي څه پکې ګناهونه هم کوي. 50% نیکۍ کوي 50% ګناهونه کوي. ومنهم بعضې په دې کې سابقون بالخیرات دی ول مخکې کېدونکي دي په نیک اعمالو کې باذن الله د الله په حکم باندې. بعضې پکې سابق بالخیرات دي سابق بالخیرات. قرطبی لیکلی دي كلهم فی المؤمنین دا ټول مسلمانان دي. ګوره ظالم مراد کافر نه دی. په دې ځای کې د ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث ته امام احمد نقل کړی دی ابن جریر نقل کړی دی طبرانی ذکر کړی دی بیهقی ذکر کړی دی ابن ابي حاتم ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام دې ویل ومنهم سابق بالخيرات باندې کې ویلي دي وی فاما الذين سبقوا فاولئك الذين يدخلون الجنه بغیر حساب. دا سابق بالخیرات چې دي نو دی به جنت ته بغیر حساب نه لاړ شي. هغه 70,000 کسان به بغیر حساب نه ځي که نه زما په امت کې وایي 70,000 دا غري. بیا پکې منهم مقتصد دی. واما الذين اقتصدوا فاولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا. کم کسان چې مقتصدین دي دې څه به حساب حسان وشي. فاولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا دې څه حساب کتاب وشي خدا ول آسان. او دریم فاما الذين ظلموا انفسهم کم کسان چې ظلم د ځان سره کړی دی لکه اعمال کم اګه بد اعمال هم کړي دي خو نیک اعمال ډېر دي نو فاولئک یحبسون فی المحشر دا خلک به د محشر په میدان کې ایثار شي. الله به لږ ایثار کوي. یحبسون فی المحشر یحبسون طول المحشر مطلب ډېر وخت به ایثار شي. ثم هم الذين يتلقاهم الله برحمته ثم هم الذين يتلقاهم الله برحمته بیا به الله په خپل رحمت کې راګیر. وهم الذين يقولون دی بسوي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. دا دی وایي چې الله الحمد دې چې زموږ غم لري کو زموږ غم خلکو معلومه کې دا چې د رسول الله امت به ټول جنت ته ځي ټول امت ته ځي. خو دومره ده چې ظالم ته بلګه سزا میلاو شي. دا په قرآن کریم کې د امید یو آیت دی. د امید الله دې موږ ټول ایمان سبوزي نور ګناهونه الله معاف کړي. ذالک هو الفضل الکبیر دا لوی کامیابی ده لوی فضل دی. ذالک دا هو الفضل الکبیر دا فضل لوی مهرباني ده. څنګه لوی مهرباني ده. جنات عدن دا جنتونه د میشوالی دي يدخلونها دی بداخليږي د جنتونو ته یحلون فیها دی ته ور پلا سوالې کېږي په دې جنتونو کې مینا ساغر باندې من ذهب د سرو زرو
واللؤلؤ والملغلر یا یحلون دی بخستگی فیها پدی جنتی جنتون کی من اساور بنگلو بانی من ذهب دسرو زرو واللؤلؤ والملغلر بخستگی ولباسهم فيها حرير او جامع دی وبدی کی حریر رخموی وقالوا دی وی الحمد لله طول تعریفنا د الله دی الذي رغل اذهب عنا الحزن جزمن غم بوت لو عمل کو ان ربنا بشک رب زمن غفور خام بخون کے دے شکور قبل ان کے الذي احلنا رغل د فرحم دے چمن کے داخل کرلو دار المقامت کور د سکونت دار المقامه هاستل توي الذي احلنا دار المقامه اغزا چمن کے داخل کو دار المقامه من فضله د خپل فضل په وجبانه لا يمسنا نبرسیږي مونږ ته فيها پدې کې نسب تکلیف ولا يمسنا نبرسیږي مونږ ته فيها پدې کې لغوب ماندگی او ستړیواله والذین کسان او کفروا چې کفر کړل لهم د دې لپاره نار جهنم د جهنم ورده لا يقضى عليهم فیصله د مرګ باندې کېږي پدې باندې پيموت چې مړ شي لا يقضى بالموت عليهم پيموت چې مړ شي ځکه چې مرګ باندې ولا يخفف عنهم من عذابها او سپک بنشي دوینا من عذابها عذاب د جهنم كذلك نجزي دغس من سزا ورکو كل كفور هر ناشکر دا وهم يستريحون فيها او دی بچي وي پدې کې او مدي يستريحون چي وي فيها پدې ور کې سوي ربنا يا زم ربا اخرجنا من وباسا نعمل صالحا من بني كمل لغو غير الذي سوا دا عملنا كنا نعمل وچم بكم کو شرک بنا کو الله ورته چنا اولم نعمركم ايا من عمر نو در کړه تاسو ته ما عمر يتذكر فيه من تذكر چې نصیحت غسته شو باقي کې غچا چې نصیحت غستو 60 سال تر رسیدلو وجاءكم راغل استاد قال النذير يرون کې د نذیر یو تفسیر قران دی چا د دې معنا کړي وا چې نذیر بنیادی تور باندې ویل کې عقل دا عقل د وکیو او دریم نمبر معنا د نذیر دا سپین ویختو شیر استا ویخت سپین شو دا چې سپین شو د مرګ استاد یو کنه جوستاو په کمیدو باندې دی او د نذیر یو معنا تبم دا چې پتا باندې کله تب راغلی دا تب د مرګ استاد یو کنه چې ګریش کړي بیماری کې تمرش فذوقوا نو سکه عذاب مال ظالمین نو دې ظالمانو لپاره من نصير سو مدد کوونکې ان الله عالم غیب السماوات دا اخر باب دی په دې کې بیا خپل دلایل بیا وکي زجر دی په اخر کې تخفیفی دنیوي دی ان الله بشک الله تعالی عالم غیب السماوات عالم دی په غیب د اسمانونو باندې او الارض په غیب د زمکو باندې انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی علیم په هده بذات الصدور د سينو پر ازونه باندې د الله د سينو پر ازونه باندې په هده هو الذي الله غزات جعلكم جتاسو يغرزولي خلائفا خلفاء دیوبل نائبان دیوبل بل ارض پزمکه دیوبل نائبانی فمن کفر چاچ کفر کو فعلیه نبدبانی کفر ہو جزا د کفر د دعوال د کفر د ولا يزيد الكافرين نزيات کافرون لرا کفرهم د کفر کول عند ربهم د رب نسبن الا مقتا مگر غصا ولا يزيد الكافرين او نزياتي کافرون لرا کفرهم کفر داوي الا خسارا مگر تاوان قل ورتو یا رایتم سوچم کړه دې شرکاکم د خپل شرکاو باندې کوم چې تاسو بزام کې شرکا دي الذين تدعون من دون الله چې تاسو تر مدد شوي سوا د الله نه ارونی ما تو خایکنا ما دا خلقو سے پیدا کړی دي من الارض د رزمکنا ام لهم شرکن یا داود پاره سشتره په سماوات پاسمانونو کې ام اتیناهم یم ورکړی دی او ته کتابن کتابونه فهم ندوی علی بینه پیو دلیل باندې دی منه دا غینا یا ام اتیناهم یم ورکړی دی ته کتابن یو کتاب فهم دی علی بینه په واضح دلیل باندې دی منه د کتابو بلکې یعد الظالمون ما یعد الظالمون ظالمان وعده نه کې بعضهم بعض د دې بعض د بعض سره الا غرور مگر د دوکي وعده دی بل سره کوي ان الله يمسك السماوات والارض الله تعالی دریم دلیل الله راټینګي اسمانونه او زمکا انت زولا چونه کويږي د انت ونه کويږي د فزیدلونه
ولئن زالتا کدو خوزدل دخل زیلنا ان امسکهما نشرا ټینګول د ځمکې اسمان لرا من احد حصو من بعد پس د الله د خویولنا انه بشک الله کان دی حلیما صابرا غفور بخونکه واقسموا بالله جهد ايمانهم وذا زجر دی واقسموا دی مکی کفار قسمون وکړل بالله فالله باندې جهد ايمانهم مضبوط قسمون خپل سیوه لئن جاءهم کراغ دیتا نذیر يرون کې ليكونن نخام خادي بشي احد ډېر په هدایت باندې من احد الامم دایوی ډلې په دې ډلو کې د هر من احد الامم د هر ډلې نه پټلو کې من احد الامم د ټول ډلو نه د يهودو نصارانا فلما جاءهم کل چراغ دویتا نذیر يرون کې ما زادهم زیات نقل دوی لرا ما زادهم زیات نکو دی نذیر دوی لرا الا نفورا مگر نفرت او تهته نفرت څه ده استکبارن د استکبار بیا بدل دي د نفورنا نفور سو استکبارن تکبر ولا زیات کو په الارض پزما کې او یا د استکبارن د مفعول له ده ولې ور نفرت زیات کو استکبارن د تکبر د وجنا په الارض پزما کې د وجه تکبرنا ومکر السیئ ومکروا مکر السیئ ومکر السیئ او دی کوي ناکارا چلونا یا جوړي ناکارا تدبیرونه د مقابله کې ولا یحیق المکر السیئ الا باهله ولا یحیق المکر السیئ نرتا ویږي ناکارا چل الا باهله مگر د خپل اهل نرتا ویږي ولا یحیق المکر السیئ الا باهله نهلا کای ناکار تدبیر الا مگر باهله اغسو هلاکی چې کوم کوي دا ناکار چلو ناکار چل چې سوکین هغه ورته دا ناکار چل راولږي دا هلاکی د دې مقصد څه دی د دې مقصد څنګه چې زمونږ عبدالرحمن بابا ویلي دي چې کوه مکنا د بل سړی بلار کې چې رستا بد کوهی په غاړه لار در دې آیت تشریح حاصل کی او کعب الاحبار یورز ابن عباس ته ویلو چې قران کې دا کوم آیت ده نو دا آیت په تورات کې مو هغه دا په تورات کې دا چې من حفر لاخيه حفره وقع فيها من حفر لاخيه حفره وقع فيها سو چې ورته کنده وکني د دې ابن عباس وایي چې دا په قران کې ده کنه چې ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء نراتاوی گناکار چل الا باهله مگر د خپل اهل نراتاوی د خپل مالک نراتاوی فهل ينتظرون دي انتظار نه کوي الا سنت الاولين مگر د طریقې په قانون خلقو فلن تجد تبهر غزوان ممي لسنت الله د الله طریقې لرا تبديلا بدلل فلن تجد توبيا ونمي لسنت الله د الله طریقې لرا تحويلا اوړل اولم يسيروا ايدين لګر زيدلي تخفيف دنيوي في الارض فزمکه کې فینظروا چې وګوري کنا کیف کان څنګه واقعۃ الذين انجام دغه کسانو من قبلهم چې مخکې تیر شو د دینه وکانو دوی او ابي اشد من سخت دینه قوتا فطاقت کې غم هلاک وما كان الله ونو الله تعالی ليعجزه چې بوسکی اغلرا من شيء سوق في السماوات یا نو الله تعالی ليعجزه چې بوسکړه وی اغلرا عجز کړه وی اغلرا من شيء چا په السماوات ولا في الارض پاسمانه کې نه پزماکه کې انه بشک الله تعالی کان دی علیم فوح قدیر قدرت والا ولو يعاقب الله الناس بما كسبوا البته دا دې سوال جواب دی دا مکی ولا الله هغه شان ورنه هلاکي وای ک الله تعالی د سې ګناه باندې خلق رانی سي نبي انسان ختم شوی امتحان بیا نو په دنیا خدا له امتحان دی ولو يعاقب الله الناس کله دی ولې خلق بما كسبوا د خپل ګناهونو بوجبانه ما ترک علی ظهرها نوې پر خلا په مقدس مکه باندې من دابت سوق زنده سر ولكن يؤخرهم الله سكيد لرا الى اجل مسمى معلوم تيمتا مقرر وقتا قیامت ورستا فاذا جاء اجلهم كل جراشي اجل ددوي مقرر وقت دي يعذبون فان الله بشك الله تعالى كان دي بما بعباده فقل بندگانو باني فان الله بشك الله كان بعباده دي فقل بندگانو باني بصيرا لدنك جي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورة ياسين. یاسین د رسول الله په نوم کې یو نوم دی. یاسین اے پیغمبر. مکی سورت ده 36 نمبر ده په قرآن کې او 41 نمبر ده یو سلوختم په نزول کې د سورۃ الجن بعد نازل ده. ربط د مکی سورت سره دا ده چې په تیر سورت کې د توحید مسله په عقلي دلایل باندې بیان شوله. مسأله التوحید ځکه دا د ابتدایي زمانه نازل شوی سورتونه دي او هغه مضمون دی وکي. په دې صورت کې د منکرین توحید د پاره تخویف دنیوي دی. نو په تیر صورت کې دغه بیان شو د توحید مسله او په دې کې د توحید مسله ده. په تیر صورت کې تخویف دنیوي راغلی دی، په دې کې هم دی او په دې کې تفصیلی دی. په دې باندې موږ یو په داسې بیان کوو چې په تیر صورت کې مسله توحید بیان شوله، په دې کې د منکرین د پاره تخویف دنیوي دی. یو دویم ربط داسې بیانو چې سورته یا د سورته یاسین وړاندې چې کوم سورته فاتحه نو دا اجمال او دا سورته یاسین دغه تفصیل دی. نه باقي کې مختصر باندې بیان وشو د تخفیف دنیوي. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین دین دې کړي په ځمکه کې چې قتل وی چې د فقاد منکرینو انجام سو اوس به انجام ذکر کیږي. څه انجام د صاحب یاسین انجام سو دا شو چې هغه دعوت ورکو او خلق مړ کو نو الله سره سره وکړل. د سورۃ یاسین موضوع څه شی ده؟ د سورۃ یاسین موضوع صداقت الرسول صلی الله علیه وسلم. صداقت الرسول، تصدیق الرسول، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت حق نبوت ده. د دې سورۃ په نومونو کې یو نوم ده سورۃ قلب القرآن. قلب القرآن د قرآن زړه. د قرآن زړه ورته ویل کېږي. نور هم د دې سورتونو نومونه دي سورت قاضیه، سورت عظیمه، قاضیه او سورت عظیمه، سورت عزیزه، سورت مدافعه. خو د دې نوم دی قلب القرآن. ولې ورته قلب القرآن ویل کېږي؟ د مفسرینو خدا خبره لیکلې ده چې په دې کې بیان دی د اصولي مسلو. موږ ورته عقاید وایو، د توحید، د رسالت او د آخرت. ودې کې اثبات التوحید هم دی، اثبات الاخرت هم دی او اثبات الرسالت هم دی. دا چونکې مرکزی مضامین دي د قرآن بنیادی زړه دغه دی کنه. قرآن کې دغه مسلې دي کنه. قرآن کې درې مسلې دي: توحید، رسالت، آخرت. او په دې کې دا درې مسلې دي ځکه ته قلب القرآن ویل کېږي. خو دا ځکه تفهیم القرآن یو عجیب نقطه ویلې د هغه ذهن اخلي. هغه وایي قلب القرآن ورته ځکه ویلی شوی دی کنه چې په دې کې د صاحب یاسین چې کوم دی، صاحب یاسین د پکې د توحید د مسله په ډېر دلسوز انداز باندې بیان کړل. دا دلسوز یعنی د قرآن زړه. د قرآن مقصد څه دی؟ قرآن کریم داسې کوي چې عقاید باطله د هغې رد وکړي په یو بهترین انداز باندې. نو په داسې بهترین او په دلسوز انداز باندې د توحید مسله چې چا بیان کړله هغه صاحب یاسین دی. چا د پیغمبرانو حمایت هم وکړو، بیا پې مشکل هم راغی، اللہ بچم کو، دشمن اللہ ہلاکم کو. دق دلسوز انداز تا قلب القرآن ویل کېږي. د دې صورت بعضې فضایل هم دي، لکه نبی علیہ السلام فرمایي چې یاسین قلب القرآن او اقرأوا موتاکم یاسین. اقرأوا موتاکم یاسین. تاسو خپل مړو ته سورت یاسین وایئ. سورت یاسین یو فضیلت دام دی چې کله څوک سورت یاسین وایي کنه سورت یاسین الله بورلا د لس قرآنونو اجر ورکړي. سورت یاسین تلاوت وکړي نور اجر به الله ورکړي لکه لس ځله چې قرآن کریم ختم کړی دی، خو چې یاسین پکې نه هغه ورکړي. خو دا حدیث سندن ضعیف دی. په عوامو کې
مشهور دا ده چې غوره سورت یاسین دی ځکه هغوی ختمونه د سورت یاسین دی اکثر د هغوی جمعې چې هغه 20 ځل ختم کوي که نو 49 ځل د سورت یاسین ختم د هغې ثبوت نشته لیکن په علمي ژبه کې غوره سورت سورت اخلاص دی د کوم سورت چې فضیلت راغلی دی په صحیح احادیثو کې راغلی دی هغه سورت الاخلاص په دې کې د توحید مسله د پاغې کې د پاغې کې خالص توحید بیان شوی او په ډېر بهترین انداز باندې مدلل د قرآن کریم سلسله ویل شوی سلسله قرآن لیکن په عوامو کې دا معروفه ده چې بس دا سورت یاسین ډېر قیمتي دی او قیمتي دی او قیمتي به هغه ته موږ وایو چې الله او رسول ته قیمتي ویلی بسم الله الرحمن الرحیم یاسین اے انسانا یا انسان یا یاسین د حروف مقطعات نه والقرآن الحکیم زمانه قسمی په قرآن حکیم باندې قرآن د حکمت کتاب دی دا څه شی شو دا قسم شو جواب قسم انک لمن المرسلین یقینا ته د پیغمبرانو نه ته لېږلی شو نه دا صداقت النبی دا صداقت الرسالت صداقت الرسول چې قرآن گواه دی چې ته پیغمبر یې نو چې قرآن ستا د نبوت ګواهي وکړه بس دي که دا موضوع د صورت ده علی صراط مستقیم په نیغه لاره باندې روانې لاره دې برابر ده تنزیل العزیز الرحیم نزل الله ذلك تنزیلا تنزیلا منصوب دی که نه نو دا مفعول مطلق د نزل دپاره دی نزل ذلك تنزیلا دا تنزیل دی د اغزاد د طرف نه چې زور اور دی العزیز زور اور دی تنزیل د عزیز ذات دی او الرحیم او تنزیل د رحیم ذات دی تنزیل لتنذر قوما ستا کار وسی لتنذر قوما دا تنزیل خو یو دغه چې تنزیل په معنا د تنزیل شو نو قرآن ته راځي دی رحیم او مهربان ذات دا ارسال د عزیز او د رحیم ذات دی ستا مقصد څه دی لتنذر دې لپاره چې ته وایې قوما هغه قوم ما انذر آباؤهم چې نه دي راوړل شوي د هغوی مشران وهم غافلون دي غافل دي مشران د چا نه وو راوړل شوي د قریشو پیغمبر نه راغلی اسماعیل علیه السلام نه پس پکې 40 پیړۍ پس پیغمبر راغی نو دي غافل دي لقد حق القول على اکثرهم یقینا پوره شوې ده لقد حق القول یقینا پوره شوی دی حجت علی اکثرهم په ډیرو باندې یا په ټولو باندې لقد حق القول یقینا پوره شوی دی حجت علی اکثرهم په ډیرو باندې حجت پوره شوی دی د الله پیغمبر حجت پوره کړی دی هر چا پسې څو ځل ورغلی دی فهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا د دې آیت درې تفسیر موږ د دې په سټونو کې توقونه واچو د مرو پورې به وي او د ببر پورې الله به جهنم ته ورګزار کړي د جهنم د قیامت عذاب یو دویم نمبر کدا په حقیقت باندې حمل شي نو د هغې مقصد دا دی چې انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا منګه اچولې دي د دې په سټونو کې توقونه فهي الى الاذقان دا د سټون د زنو پورې دي فهم مقبغون نو دې سټون د دې سرونه بره کړلی شوي دي د دې څه مطلب دی بیا د دې مطلب دا چې بیا تمثیل دی بیا تمثیل دی هغه دا چې د ضد او د عناد او هډرمي ده چې د حق د قبولو نه مانع د دې سره تکبر نو فهم مقبغون معنا فهم متکبرون نه متکبر دي یا په حقیقت باندې حمل دی د آخرت عذاب دی او یا تمثیل دی البته موږ دریم تفسیر هم دریم تفسیر دا چې د دنیا عذاب دی چې الله دې لمن په دنیا کې د عذاب ورکړی دی یعنی کم خلک چې په پړو کې د بدر په سزا کې د بدر په جنگ کې د دې په دې سټونو کې او د دې په دې پو کې په دې پندو کې د پړې واچول راوي ورځول خو ور تشریح په دې ځای کې دا تمثیل دی او د دې هډرمي او د دې ضد لقد حق القول سره دا مناسب لګي چې انا جعلنا فی اعناقهم یقینا منګه چولې د دې په سټونو کې اغلالا توقنا پټي توقنا توق دا د وسپني فهي نو دار رسیدلې دې له قانی زنوتا دا توق د سره غلې د زنې تر دې لګېدلې دا سره دې سوال دی وهم مقمحون دې سرونه بر کړلې شوي دي فهم دې مقمح چاته الذي رفع رأسه وغض بصره چې سره یو چت شي سترګې پټې شي دې ته ویل کېږي مقمح وهم مقمحون
ندی سرونه برکړل شوی دي، یعنی په دې کې عناد دی، په دې کې ضد دی. وجعلنا من بین ایدیهم سدا، د دې نه مراد د عناد دی. وجعلنا من جوړ کړی دی، من جوړ کړی دی من بین ایدیهم د دې مخې ته سدن دیوال، ومن خلفهم د دې نشاتم جوړ کړی دی سدن بل دیوال، یو مخې تم دیوال دی شاتم دیوال دی، یعنی مشران هم ضدیان او کشران هم ضدیان دي، مخکې وروسته دا ضدیان دي عنادیان دي. فاغشیناهم نمنګا منګ راګیر کړی دي دوی لرا، منګ دوی راګیر کړی دي فهم لا یبصرون دی نه نیسو، یا فاغشینا منګ راند کړی دي دوی لرا فهم لا یبصرون دی نه. ځکه یو قرات پدې کې فاعشیناهم هم د فعین باندې د دې نه مراد بیا راندواله دی شب کوری، منګ شب کو منګ شم کور کړی دي دوی لرا فاغشینا منګ شم کور کړی دوی لرا فهم لا یبصرون دی نه. یا دې تفصیل مراد دی، پدې کې درې تفسیر دي. یا دې د آخرت هغه عذاب مراد دی، مخې تم د ور دیواله شاتم د ور دیواله. او دریم دا د دین مراد د دنیا هغه یو قسم واقع دي اشاره ده چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ابو جهل یو زرار او په نبی علیہ السلام پسې او رسول الله ورته لیدو راغله، رسول الله مرګ لو ویني لیدو هغه د ابو لهب قضا په نبی علیہ السلام پسې راغله او کنه ګندګي وسره او چې کله رانږدې شول نو ابو بکر ته چې اين المذمم، هغه مذمم څه شو؟ محمد به نه برداشت کو، ان هغه ونه لیدو. موږ دې ته دیوال کړی دی، خو غوړه دا چې دا مخکنه او دا وجعلنا او ان جعلنا په دوانو کې د دې عناد او د دې ضد، د دې دیوال نه مراد دیوال د ضد او د هردرمۍ دی. یو دیوال مخې ته دی، یو دیوال شاته دی. مطلب مشران هم د دې د قصې عنادیانو، مخې ته داخله کوم عنادیان دي ضدیان دي، دی مطلب دی. او بعض علماء د دې معنی د ختم الله د قلبهم سره لګولې دي، مراد ختم دی. وسواء علیهم برابر د پدوی باندې اندرتهم یریت پیره دی لرا ام لم تنذرهم کنیره دی لرا لا یؤمنون ایمان دراوی. انما تنذروا یقینا استا یرا قبلی من اغسوگو اتبع الذکر چې دا روان دی په ذکر بسې استایر اغسو قبلی، یا انما تنذروا یقینا استایر اثر کې من پاغچا باندې اتبع الذکر چې د تابعداري د ذکر وکړه، د قران تابعداري وکړه. وخشي الرحمن او ویردو الرحمن ذات نه د الله نه بالغیب په حال د غیبوت کې په شیشای په اخلاص سره وبشر وزیر ورکړه لرا بمغفرت د بخنی او اجر کریم د خیست رزق او جنت. ان نحن نحيي الموتى بشک منګ را ژوند کو مړ لرا قیامت پر ورځ باندې ونکتب لكم ما اغا اعمال قدموا چې مخکې کړی دی په دنیا کې، او آثار لري آثار لكم منګا. د آثار دو تفسیر دي، یو آثار د خو قدمونه، آثار مراد آثار د آثار الاقدام چې سړی جماعت ل روان دی، عبادت ته روان دی، د ارس منګ لیکو ګناه ل روان دی، د نفي منګ لیکو څو قدمه واغستل. او د آثار نه مراد یو دام دی چې آثار او د دې آثار لیکو. نو آثار نه مراد بنیادی تر باندې د دې هغه طریقه ده چې کومه طریقه باندې ژوند تیری، او شاته خلک په دې بس بیا کوم طریقه باندې ژوند تیری. نو د په یو طریقه ژوند تیر کو او په دې طریقه باندې بیا وروسته خلک را روان دي، د بچی د نسل هغه منګ لیکو. آثار و آثارهم د آثار مبارک حدیث هم دی قرطبی لیکلی خطاه من المساجد، لکه د بنو سلیمه هغه واقع ده چې د مسجد نبوي خواته یو چم خالی شو، نو بنو سلیمه لري اوسېدل او دی منګزو او دی جماعت ته نږدې چې منځ وکړو، منځ باندې پاتې کېږي رانه. رسول الله ویل بني سلمه دیارکم تكتب آثارکم، بني سلمه خپل کورونو کې کېنئ او تاسو چې د لرې نه راځئ نو تاسو آثار لیکل کېږي، آثار لیکل کېږي. او یا ته مراد ده چې د دې په طریقه بس نور خلق را روان دي. من سن سنة حسنة يكون له نصيب منها وكل شيء هر یو شی د اعمالنا احصینا من لیکل دی فی امام مبین، په کتاب او ښکارا کې لوح محفوظ کې. امام مبین ورله محفوظ دی. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، په دې سورۃ یاسین کې اوس دی واقعي تذکرہ. دا واقعه د کم ځای ده؟ د دې واقعي په اړه کې په قران او سنت کې د څه تصریح نشته چې دا واقعه د کم ځای ده. دیم نمبر دا دلته کې دو پیغمبران اول راغلل، خلق ونه منل، دریم پیغمبر راغی. د دې په اړه کې دا په حدیث کې نه راغلی چې دا پیغمبران څوک وو، دو شوي. دریم نمبر دا نه معلوم چې دا پیغمبران دي که دا صحابه دي چېرته. په دې باب کې یو تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی، په رد کړی دی چې اصحاب القريه د دې نه د انطاکیه خار مراد دی چې د مصر معروف خار دی. انطاکیه، القدس، اسکندریه، روما، د غوړ خارونو سلو په طرف کې قدس، انطاکیه، اسکندریه، روما.
و د دې نه د انطاکیه ښار مراد دی. دلته کې پیغمبران راغلل دوه، څوک دي؟ بیزاوی لیکلي دي، یو یحیی علیه السلام دی، بل یونس علیه السلام دی. دا دواړه هغوی ونه منل، نو الله تعالی بیا یو دریم پیغمبر راولېږو، نو دا انبیا دي. یو تفسیر دا دی. یو تفسیر پکې دا دی چې نه دا انبیا نه دي، دا د عیسی علیه السلام هغه حواریین دي. اول دوه راغلل، د دې دوه چې تکذیب وشو نو بیا دریم راغی. دا تفسیر کمزوری دی. اذ ارسلنا الیهم اثنین، موږ ورته لېږلي نو صحابه او حوارین الله نه لېږي، لہذا دا د عیسی علیه السلام حوارین خو نه دي. دي پیغمبران اوس کم کم دي؟ نو آیا یحیی یونس دي که نه دي؟ دا بیزاوي لیکلی دي. ابن کثیر لیکلی دي چې صحیح خبردار چې انطاکیه ښار نه دی، ځکه مشهوره ده چې د انطاکیه ښار په شریکه په عیسی علیه السلام ایمان راوړی دی، او دا اولنی ښار دی چې عیسی علیه السلام خپل پیغمبر منلی دی. نو په دې باندې عذاب الله ولې رالیږو؟ ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. چې کله پیغمبر ولیږو او پیغمبر دعوت خلک رد نه کړي نو الله په عذاب نه ورکوي. لہذا د انطاکیه ښار نه دی. کوم کله دی دا پته الله ته ده. البته ابن کثیر وایي چې د انطاکیه ښار هم نه دی، د عیسی علیه السلام حواریین هم نه دي، ټیک پیغمبران دي. دا پیغمبران څوک دي؟ نو یو دا چې پته الله ته ده. دویم قول ذکر کړی د علم صادق دی، د بل صدوق دی، د بل شلوم نوم دی. صادق، صدوق او شلوم. نو صادق صدوق په اول ځل باندې رال، او د دې تکذیب چې کله وشو نو شلوم راغی. خو درې واړه یې ونه منل. نو یو کس راغی د کلي نه، هغه د په تایید کې ودرېدو چې ظالمان ولې نه منئ تاسو. او د هغې کس بهادري الله ذکر کړې ده، هغې ته صاحب یاسین وایي، حبیب نجار د ده نوم دی وایي. او قوم راولګېدو او دا یې بسې مړ کړو. او الله رب العالمین دلته د زنکدن په ټایم کې خپل ځای په جنت کې وښودو. نو دغه واقع الله بیانوي، دا د ازمایش واقع ده. واضرب لهم، بیان که دوی ته مثلا یو واقعه عجیبه، مثل عجیبه واقعه. واضرب بیان که لهم دوی ته مثلا عجیبه واقعه اصحاب القریه، د کلیوالو. اذ جاءها، او دې د بوتانو عبادت کو. ابن کثیر لیکلی کانوا یعبدون الاصنام. اذ جاءها المرسلون، کله چې راغلي ته پیغمبران. اذ واستفصیل اذ ارسلنا، کله چې موږ راولېږل الیهم دې ته اثنین دو پیغمبران، فکذبوهما، دې تکذیب د دواړو پیغمبرانو وکړو. فاصروا علی تکذیبهما فعززنا بثالث، موږ مضبوط کړل دا دواړه په دریم باندې. د صادق او د صدوق نفس شلوم راغی، شلوم. او چا دینم شمعون هم لیکلی دی، شمعون. فقالو دی اویل انا بشک منگا الیکم تاسو تا مرسلون را لګلی شوي یو. ولې د ارسال لفظ د پیغمبر دپاره راځي. قالو دی اویل ما انتم نه تاسو، اعتراضات یې وکړي. یو اعتراض، ما انتم نه تاسو الا مگر بشر انسانانی مثلنا، زمن په شان انسانان یې. وړومبی اعتراض. دویم، وما انزل الرحمن، الله نه دی نازل کړی من شین حصه. دریم اعتراض، ان انتم الا تکذبون، نه تاسو مگر دروغجن یې. قالو دی ربنا، رب زمنګا، یعلم عالم دی، انا بشک منګا الیکم تاسو ته لمرسلون را لګلی شوي یو. وما علینا، نشته په موږ باندې الا البلاغ المبین، مگر زمنګ باندې رسول دی، تبلیغ دی ښکارا. قالو دی انا تطیرنا بکم، موږ سپېره شو ستاسو په وجه باندې. څنګه چې قرآن وایي که نه، وإن تصیبهم سیئة یقولوا هذه من عندک، سورة النساء کې ویلي دي. دا خبره سمودیان هم کړې وه. قالوا طیرنا بک وبمن معک. فرعون موسی علیه السلام ته ویلي که نه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سیئة یطیروا بموسی ومن معه. دوی مو ویل انا تطیرنا بکم، موږ سپېره شو ستاسو په وجه باندې. لئن لم تنتهوا، که تاسو د خپل دعوت پرې نه ښودو، که منع نه شوئ، لنرجونکم، به خامخه په کاڼو باندې اولو تاسو. ولیمسنکم، خامخه تاسو ته به ورسېږي منا زموږ له طرف نه عذاب علیم دردونکی. قالو دی وویل طائرکم، سپېرتوب ستاسو معکم، ستاسو د اعمالو په وجه باندې دی. معکم نه بسبب اعمالو. ان ذکرتم، آیا که تاسو ته نصیحت کېږي او که نه کېږي، نو تاسو ایمان هسې هم نه راوړئ. بل انتم، بلکې تاسو قوم، یو قومي مسرفون، زیاتې کوونکي یئ. وجاء من اقصى المدینه، دا یو کس دی، حبیب نجار یې نوم دی. په درې واړو پیغمبرانو باندې ایمان راوړی دی، ګډې ساتلې، او دا بني اسرائیلي دی. او دا راغی او دا هم مشرک په هغه کې د بوتانو کار کو. ایمان راوړو
او په دې پیغمبرانو باندې کلک ودرېدو کلک ودرېدو او داسې ودرېدو چې شهادت ورته میلاو شو. وجاء من اقصى المدينه رجل راغی د ښار د لرې طرف نه دا لرې سایډ نه رجل یو ناشنا سړی راغی نه پېژاندو رجلون دی الرجل نه دی رجلون ناشنا سړی دی دې نه پېژاندو یسعى داسې سړی چې را منډې والې نو کله چې چا کې انابت راشي الله توفیق ورکوي نو د یسعى انابت پکې و الله توفیق ولا ورکو منډې والې قال اویل دو یا قوم ای زما قوما یا قوم ای زما قوما خپل قوم ته ویل اتبعوا تابعداري وکي المرسلین د پیغمبرانو درلېږلې شو اتبعوا تابعداري وکي من دغه چا لا يسألكم جنوالي تاسو نه اجر دیاري نه غواړي او هم مهتدون دي په هدایت باندې دي. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اوس الله رب العالمین د دې هغه دلسوز دعوت قلب القرآن کې ورته وایي خپل دعوت سره وما لیا وس دلیل دې زما د پاره لا اعبدو چې زه بندګي نو کوم الذي دعي الله فطرني چې دې الله ز پیدا کړې ما ویلې دې الله تبارک ترجعون تاسو واپس کولې کېږي زما خالق دې پیژنم. اتخذ عايزون سما من دوني سوا د الله نه الها نور خدایان يريد الرحمن يريدني اصل يريدو انجرا ہے نو د سکارو کو چې زمه لري کړل نو يريد پاتې شو يريد نو دوا التقاء د ساکنین راغلیات یو ورزدل يريد شو او ني اصل کې ني له یاد نسبت چې دا د متکلم هغه ته تخفیفا حذف شوی دا يريدني الرحمن نسی معنا دا يريدني کیرادو کی زما مبارک الرحمن الرحمن بزر ضرر سولو که رحمان مالا تکلیف را کئی لا تغنی عنی نشید پکول زمانا شفاعتهم سفارش دی آلیہ و شیئن حس قسم ضرر ولا ينقذونی او ما تخلاص ولی نشی اثر کده ولا ينقذونی دے ينقذون ندے دانون اعرابی ندے گورا لا ينقذونی دے اصل کی انی ذا اذن پدعوق کے لفی ظلال مبین پخکار گمراہی کے موا تو پخکار گمراہی کے بھئی امداد د مخکې د عقیدې بیان وکړو اوس د عمل بیان کوي زما عمل به برباد شي اوس خپل عقیده نور ښکاره کوي کله او خبره کوي انی آمنتو بېشکه ما ایمان راوړو بربکم ستاسو په رب باندې فاسمعون واورئ دی چاته ویل دی پیغمبران ته ویل انی آمنتو بربکم ما ستاسو پر ایمان راوړو او فاسمعون واورئ ما ایمان قبول کوي نو چې څنګه د پیغمبران ته چې ما ایمان راوړو قوم ته ویل چې غلط کار کوي هغوی شهید کو او شیفقانو باندې وشتو ابن عباس وی چرالو په شریک باندې په خپې کې خود لري کلمی کراوي استلې وې د مرګ په ټیم کې الله رب العالمین دتا جنت وقودو قیل دته ویل شو ادخل الجنه داخل شجنت امام مجاهد وی د فرشتو بشارت ته نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا قتاده ادخل الله الجنه قال د چوریدو دا جنتو شهید په ورکه راځي کنه یورا مقعده من الجنه شهید چې کنه مریض ته جنت ځای ملاویږي او ښکار کیږي وتا قال د ویلی علی ته افسوس دی قوم چې قوم زما علم دین بوی دی بما په دې ځبانی غفر علی چې بخنه او کلمات رب رب زما وجعلني زی وګرځول ما من المکرمین د عزت مندونا ارمان چې زما قوم په دې دومره د دل سوز انداز وی کنه نور دلسوز انداز دی چې قوم راولګ دا وجني او بیا داود لپاره بدخوانه د خیرپاله زه د قلب القرآن ولګي په داود ته څه ورکول غواړي وما انزلنا على قومه من بعده من جند وما انزلنا على قومه مغراونه لګو على قوم وما انزلنا مغرا نازل نکو على قومه فقوم د صاحب یاسین باندې د حبیب نجار باندې من بعد پس دا د مرګنا من جند لخکری من لخکر راونه لګلې ما انزلنا من راونه لګلې من جند لخکری من بعد فزغ د مرغنا یا من بعد رفعه الى السماء اسمان تلو چتو من السماء د اسماننا وما كنا منزلين او يمن نازلون کې د لخکری په لګ لګ په دې خلکو بسې په دې خلکو لخکری من نه راځي بس جبريل بيچرو وي ان كانت نو د هلاکت د الا صيحه واحده مگر یو چغوا فاذا هم خامدون ناس بدی يخفراتو خامدون ساکتون ميتون مړو یا جبريل راغی او د خار په دروازه کې ولودو چغې پیواله
یا حسرتا علی العباد. دا خبره د فرشتو ده چې فرشتې وایي چې یا حسرتا علی العباد چې عذاب راولي په فرشتو. فرشته څوک؟ جبريل وایي ای افسوس دی په دې بندګانو باندې. په کوم بندګانو؟ یا په دې پیغمبرانو باندې څومره خلک دی. وګوره دې تکذیب وکړو. یا د عباد د مراد د مخلوق دی، دا بدبخت چې الله راکړل. په دې افسوس دی په دې خلکو باندې چې ما یاتیهم ناراضي دوی تعمیر رسول نه پیغمبر الا مگر کان به استهزئ دی بغي بس خنداګانې کوي. او یا د یا حسرتن دا د الله قول له الله وي. او دریم نمبر دا وي دا قول د قوم دی چې دی وی چې هي افسوس دی په دې بندګانو باندې. خو صحیح دا چې دا قول یا د الله دی یا د دې فرشتي جبريل له علم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون. دینا په دویم باب شروع کیږي. دا آیت نمبر 70 کې بدی کې عقلی دلایل دي. دې رکوع ته ورسو نور مضمون بدلیږي. علم يروا او دې نه دي لیدلي کما هلكنا چې څومره من هلاک کړی دي من قبل او مخکې دینه من القرون پیړۍ څومره پیړۍ من هلاک کړی دي. انهم چې دوی الیهم دیتا لا يرجعون واپس نشرات لله یعنی اموات ارواح الاموات نشرات له خپل کورون ته. په دې وجه باندې الله فرمایي من ډېر پیړۍ هلاک کړی دي. انهم چې دوی دینه ګوري انهم الیهم لا يرجعون چې دې واپس نشرات له. نو امام قرطبی دا خبر لیکل. امام قرطبی رحمه الله او دارنګي الله امام قرطبی لیکل دا خبره چې بده کې رد ده په چا باندې چې وي ارواح د مسلمانانو واپس کورون درازي. دا خبره غلطه ده. وان كل نشره السوء لما الا وان كل نشره السوء لما الا مگر جميع يلخر ده لدينا من دوا محضرون حاضر ولکیږي. ټول خلک ته په لخرو کې په جماعتونو کې حاضرېږي. د هر چا خپل پړډلوي او د الله تعالی برازي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.